Hello dear students, welcome back. Dear students, په previous lecture کې موږ د فارمیسي یو څو برانچز ډیسکس کړیو رائټ چې باغې کې موږ سره کمیونټي فارمیسي او داسې دلته کرا شو موږ وګورو دلته اچھا دا موږ کړیو ډیفینیشن کمیونټي فارمیسي هاسپټل فارمیسي فورنزیک فارمیسي کلینیکل فارمیسي دې پورې موږ راغلیو بیا موږ ویلو ریټیل څه ته وایي او دغه ریټیل څه شی دی او هولسیل څه شی دی رائټ او د انډسټریل فارمیسي چې کم سیکشنز دی پکې د هر یو سیکشن خپل څه کار دی دا خبرې م کړې وې رائټ اوس د دې فارمیسي یو څو نور برانچز ډسکس کوو یو څو خواږه برانچز داسې لوک کمیونټي فارمیسي لاله مونږ ویلې وه هاسپټل فارمیسي م ویلې وه چې هاسپټل فارمیسي څه شی دی او څه څه یې پکې کلینیکل فارمیسي م شوي وه انډسټریل فارمیسي م شوي وه او د دې سیکشنز هم شوي کمپاونډینګ فارمیسي څه ته وایي کمپاونډینګ فارمیسي listen a compounding pharmacy involves the production and preparation of medicines in new form for example زه تاسو خبرو کوم for example یو کس ته او هغه ډسپرین ټابلیټ هم د سینشي خوړلې نو ته بس کې هغه ډسپرین ټابلیټ مونږ وبو کې اچو کنه سو یو نوې کیمیکل به جوړ شي کنه یو نوې سولوشن به جوړ شي هغه سولوشن به مریض وخوري سو دا کمپاونډینګ دا دی چې هغه سیم میډیسن بل فارم ته کنورټ کړي چې مریض ته په خوړلو کې په سکلو کې آسان شي رائټ دته کمپاونډینګ فارمیسي وي فار ایگزامپل ته ګورې نه روزانه څومره قسمونه نوي ډرګز ډسکور کیږي او روټس اف ایڈمنسټریشنز دا غوي د هر چا خپل چینج روټس اف ایڈمنسټریشن چې دا ډرګ په دې روټ ورکه ښه الګ کدا ډرګ موږ په دې روټ نشو ورکولای فار ایگزامپل آی ایم نشو ورکولای فار ایگزامپل آی وی نشو ورکولای فار ایگزامپل اورلی نشو ورکولای نو دا به موږ څه کوو دا به داسې کار وکړو چې په دې کې به موږ داسې چینجز راولو چې دا به موږ انهلیشنل روټ ته ورکو پر صحابه ورکو this is compounding right for example کچری د ماشومانو لا ته ګولای ورکې نو خو نشي خوړلې نو چې نشي خوړلې ډاکټر دا سکارو کی یا کمپاونډینګ فارماسیست دا سکارو کی چې هغه ټابلیټ یو بل فارم ته کنورټ کی او هغه فارم دغه لور کی بچی لور کی ماشوم لور کی او ماشوم یو خوري رائټ یا انهلیشنل روټ ته کنورټ کی یا سیرپ فارم ته کنورټ کی لیکوډ فارم ته کنورټ کی دا سیور کی مریض لا right so this is called compounding pharmacy چې ته نوي compounds جوړه او مغه same formulas use کې او نوي شکلونه ورکې this is called compounding pharmacy so compounding pharmacy involves the production and preparation of medicine in new forms they may include reformulating a powder tablet to a solution for example tablet د سکاربو کو دا tablet به موږ solution form ته کنورټ تاسو اکثر وګورئ دا bronchodilator drugs ماشومان ته موږ ورکو ډاکټران صاحبان اډوایس کوي هغه ماشوم بیا په خولې هغه ګولۍ نشي خوړلی چې نشي خوړلی مور یې څه وکړي مور یې په چمچه کې اوبه راوالي هغه ګولۍ پکې واچوي او معدې کې سولوشن فارم ته یې کنورټ کړي ماشوم لی ورکړي دا کمپاونډینګ دی او دا طریقې ښودلي چا دي دا خلکو د ځان نه دي کړي دا طریقې کمپاونډینګ فارمیسي والا ښودلي دي رائټ so the compounding pharmacy right so compounding pharmacy ki munga umaga same drugs nivi forms ta convert ko nivi forms ta convert ko so this is called compounding for example lagata su gore na che kala yau kar zda kai kana no maga yau shizi las ki bi kala yau shanti jod ki kala bal shanti jod ki aga chal pe zda kai so forms bal forms ta convert kai da qaranga compounding pharmacy ki hum munga nivi forms of medicine compounding means mixkol nivi shi natina jodol like for example ta che sur au zel rang mix ke no kam yau badar ki کپاغه سور او زړ د مکس کو د غرنګ در کو بیا پکې سپین واچې نو کم رنگ بدر کی رائٹ نو د کمپاونډینګ فارماسیست بس کوي مې ورک ان کمیونټي دی په کمیونټي کې کار کوي فار ایگزامپل کمیونټي کې خلکو ته داسې پرابلم دی چې دغه پلانکې ډرګ دی دغه خلک د دې نشي استعمالولای چې نشي استعمالولای نو کمپاونډینګ فارماسیست ګرځي او ورته وایي چې تاسو د سکارو کوي چې دا دوی تاسو ته په خوړلو کې په سکلو کې سخت ده نو دسې چل به وکړو نو دا دوی به موږ یو بل فارم ته کنورټ کړو چې به تاسو آسان شي خوړل سکل رائټ سو دا کمپاونډینګ فارماسیست په کمیونټي کې کار کوي کلینیکل او ریزیډوال بیسډ سیټینګ هم کولای شي فار ایگزامپل د کمپاونډینګ فارماسیست به په یو خاص ځای کې کلینیک وي
هغه compounding pharmacist با د different formulation compounding کوي خلکو ته اسانتیا پیدا کوي right. So compounding pharmacy, depending on the purpose of their formulation, they may also dispense ready-made medications in some circumstances. Compounding pharmacist تاته دوایم لیکلی شي تاته دوایم درکولی شي right. So the compounding نه مراد دا و چې کله مونږه یو ډرګ په یو فارم کې هغه مریض نشي اخیستلی او هغه ډرګ مونږه یو بل فارم ته کنورټ کو. فار ایگزامپل د compounding یو ایگزامپل بدل درکم. فار ایگزامپل کچری ته بیکلوفین او امیټریپټایلین نشي خوړلی بیکلوفین او امیټریپټایلین نو خوړلی نشي نو ډاکټر دا سیو کی چې دا بیکلوفین او امیټریپټایلین کریم جوړ کی او مکس کی او دا مریض لایور کی چې کوم نیوروپیتھی پینز دي هغه لپاره مریض یوز کی. سو ګوره بیکلوفین او امیټریپټایلین هغه مریض خوړلې نشو ډاکټر سو کړل او مکه سیم ډرګ بیکلوفین او امیټریپټایلین دوه راوغستل کریم فارم ته کنورټ کړ. سو کریم فارم هم ډرګ دی څه خبره خونه ده بس ټاپیکلی اپلای کا پاغه ځای باندې. سو دس از کالډ compounding pharmacy. الله دیو کی چې پویږي په دې خبرو باندې. بل د لالیه بل برانچ دی کنسلټینګ فارمیسی. Consult Cole Sidi. The consulting pharmacy is relatively a new branch of pharmacy born in 1990. 1990 ki consulting pharmacy khalku ravi istila doctoranu sanga. It focuses on the theoretical review of medication there rather than dispensing medication. Tiksho consultant pharmacists often work in nursing homes or visits patients in home to provide their services to enable them to use medication most effectively. This is consulting. Consult کول خبرې کول ورتلل کېناستل مریض سره خبرې کول د مریض ګیلې اورېدل د مریض ته مشکلات څه دي هغه اورېدل مریض دا دوی ته ولې نه خوري خورې ته ولې نه خوري وروره تا ته څه پرابلم دي د دوی چې ته وخورې تا ته څه مسله کنسلټ مینز آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنا یو بل سره کېناستل خبرې کول یو بل سره د یو بل ګیلې اورېدل right. So consultant سوکی نو داس دا خبره. سو کنسلټینګ فارمیسی والا با دا دسم کی دی چې د کنسلټینګ فارمیسی او پلانکی ځای کې کلینیک دی او هغه کلینیک ته پیشنټس راځي او د ور سره کینی دی باقاعده د مریض خبرې اوري ته چې څه پرابلم دی وای دا میډیسن ته ولې نه خوري د دې میډیسن په خوړلو ته څه تکلیف وي خداسي به وکړو چې موږ به ته دا میډیسن په بل فارم کې درکو right. So ګوره لاندې لیکلي to use medication most effectively. تاسې ګولۍ خورئ فایده درته نه کوي خو دا پرېږده دا شروع کا اوس ته چې په مریض دا پرېږدي او دا پې شروع کې نو ته به د دې نقصانات مریض ته وي او د دې فایدې به وي. سو ته به څه وکړې ته به مریض کنسلټ کې. سو دس از کنسلټینګ pharmacy right. Bul branch the ambulatory care pharmacy. What is mean by ambulatory care pharmacy? The ambulatory pharmacy provides healthcare services to many patients in rural areas, particularly to geriatric patients या geriatric patients. Geriatric या geriatric population सूख दी old age खलका बुढ़ागान मशरान अबायगानी तसू गोरे چې کله هم زمونږ عمر زیات شي نو هغه زمونږ ډایجیشنز کمزوري شي ډایجسټیو سیستم ویک شي سرکولیټري سیستم ویک شي رائټ بیا زمونږ روټۍ تړلی کېږي نو دوایانې پکې لاسو خوري خو تا ته پرابلم دی ته به دا دوی خوري نو امبولیټري کیر فارمیسي والا به راځي او چې کوم د کلي مشرانی باباګانې کمزوري کټ کې پراته بیماري د هغې کیر به کوي رائټ جیریاټریک پاپولیشن مشران بوډاګان ابایګانې د هغوی د کیر دپاره به امبولیټري کیر فارمیسي والا راځي. These pharmacists help in management of patients who are at higher risk of drug related problems. د دې دوایي نه د بابا ته دا مسلې دي چې څه وکړو ښه دا مسلې دي نو موږ به وګورو چې بابا ته څه مسلې دي څه چلي بابا دا ټولې خبرې به دی اوري امبولیټري کیر فارمیسي والا. نو سبا کوي drug related problem or disease complication due to lack of control over condition. Due to lack of control over condition, as ambulatory pharmacy is a mobile service garzi that can meet patient where they are and therefore help to reduce the number of hospital visits that these dear patients require. Ambulatory pharmacy wala sara khapal gaadi ki banasti pharmacist se او
جی داسې کار دی چې په پېښور کې په پلانکي ځای کې څه خلک دي مشران دي باباګان دي اپایګانې دي او هغوی ته دا پرابلم دی لږ ورتګ غواړي راځئ چې ځو امبولیټري فارمیسي والا به ګاډي کې کینی موبایل وزټ به کوي ځي به هلته چې لاړ شي ولې دې دپاره یاره جي تاسو اسپتال ته بابا راوستو اسپتال ته بابا راوستو بابا رالی بابا چې کپ شو میډیسن ورته سټارټ شو د بابا سره چې کوم اټینډي راغلی کوم فیملی راغلی هغوی ته ویلي چې په پلانکي تاریخ به زمونږ کسان درځي او ستاسو وزټ به کوي او بابا به ګوري بابا دا دوایانې چې استعمالوي دا به ګوري او څومره یې خوړلي دي دا شي نه ټول به چیک کوي سو دا څوک د امبولینټري فارمیسي والا دی رایټ امبولینټري فارمیسي امبولینس they are often directly or indirectly employees of a managed healthcare organization دا کسان امبولیټري فارمیسي والا به د هیلث کیر ارګنایزیشن یا د دې ارګنایزیشن د همدې خپل ارګنایزیشن خلک به یا به د بل ارګنایزیشن خلک دې ارګنایزیشن والا به هغوی سره رابطه کوي چې جي تاسو دا کسان ورولېږئ دلته خلک دي چې هغوی وګوري سو امبولیټري فارمیسي هم د فارمیسي یو ډېر ښکلی برانچ دی چې دا هم موږ له راځي بل دی ریګولیټري فارمیسي ریګولیټري also known as government pharmacy regulatory pharmacy ته چک ساتي په هر یو شي باندې به د چک ساتي کم ډرګز فارمولیټ کیږي د څه نه فارمولیټ کیږي کیمیکل ټیک دی نه دی ټیک کومه انډسټري چې جوړوي هغه خلک څنګه دي ډاکټران پکې شته که نه فارماسسټ څنګه دی رجسټرډ دی که نه دی هغه انډسټري رجسټرډ ده که نه ده کم فارماسسټان پکې کار کوي دا ډرګ به څنګه جوړوي په کم مشینانو چې جوړوي هغه مشینان څنګه دي ریګولیټري فارمیسي ریګولیټري فارمیسي از responsible for creating rules and regulations for the safe use of medicine to provide positive health outcome right forensic pharmacy چې موږ ویلي وه چې ډرګ لاز دي د دوایانو قانونونه دي هغه قانونونه ریګولیټري فارمیسي والا ډیولپ کوي چې د دوایانو مس یوز نشي دوایانې غلط استعمال نشي رایټ نو ځکه خو چې څوک هم دوایي خرڅوي پکار ده چې هغه لایسنسي یافته وي هغه سره لایسنس وي چې ته هولسیل کې چې تا سره هولسیل فارمیسي لایسنس وي ریټیل کې تا سره د ریټیل فارمیسي لایسنس وي همداسې کلینیک کې تا سره د کلینیک فارمیسي لایسنس پکار دی رایټ سو دس از ریګولیټري فارمیسي نو دوی به د پازیټیو آوټکمز دپاره یعنې چې دوایانې غلط استعمال نشي او د خلکو په صحتونو باندې غلط اثر ونه کړي د دغې دپاره به دا ریګولیټري فارمیسي والا به څه کوي رولز او ریګولیشنز راوباسي قانون ته ډرګ لاز دي کنه قانون به جوړوي چې که پلانکی دوایي تا سره بغیر لایسنسه ګیره شوه نو دکان به دې بندي کلینیک به دې سیل کی داس رایټ بیا څه وایي such as the Food and Drug Administration in the United so these includes pharmacists working in public health and regulatory health boards such as Food and Drug Administration in the United States wala aghi pridu da pharmacistان یوازې به د دوایي خیال نه ساتي کم خوراکونه چې کوي خلک چې کم خوراکونه کوي خلک چې کم فوډ یوز کوي خلک چې کم میډیسن یوز کوي رایټ کم ډرګز یوز کوي په هغې به هم دوی چک ساتي right so this is called regulatory pharmacy bal the home care pharmacy lalia home care pharmacy primarily involved the preparation of and delivery of injectable to critically ill patients in the home environment critically ill patients aga marizan چې هغه ډېر زیات بیماری او هغه هسپتال ته نشي راتلی او هغوی دپاره ډوز انتهایی ضروري دی میډیکیشن ضروري دی دا دوی په دې ټایم دله په 12 تاریخ باندې دا انجیکشن د ورځې 10 بجې په 12 تاریخ دا انجیکشن لګول دی دا میډیسن ورکول دی او دا میډیسن موږ د هسپتال د ټمپریچر نه به الو او په ګاډي کې به په ټمپریچر مینټین ټمپریچر سره وړو او هلته به هغه مریض ته کوو رایټ سو دا به څوک کوي ہوم کیر فارمیسي والا به کوي کنه کور ته به ورځي او هلته به د مریض خیال ساتي دس از کالډ ہوم کیر فارمیسي رایټ دس از آلسو sometimes referred to as infusion pharmacy infuse cold acha as only injectable medications are dispensed and not medication administered to other forms such as oral یار اورل خو ته په خپله کور کې ورکولی شي ټاپیکل لګولی شي انهیلیشنل ورکولی شي مونږ به کم
मेडिसन दरुडو او تا ته کور کې کوو او ته دومره خاص مریضي دومره مطلب ډیر زیات کرونیک کې کریټیکل کنډیشن کې مرګي حالت کې چې موږ بال ته درځو تا ته به انجیکشن کوو. So this is home care pharmacy. They may measure in one or other areas of illness such as infusion or nutritional support, chemotherapy, mental illness or oncology. The cancer इलाज, right? د دې نه علاوه mental illness ته پیشنټ تا او هغه تعالی راتلې نشي په زنجیرونو یې تړلې دي. فار ایگزامپل خدای دې څوک د سینې بیماری خو هغه کسې په کمره کې بند کړی دی، کمرې نه بهر نشي راوتلی، که راووته ورانه کوي. سو ته به ہوم کیئر فارمیسی والا به ځي هلته به ورته په کور کې میډیسن کوي. ہوم کیئر کور کې به ورله خیال ساتي. دس از ہوم کیئر فارمیسی. مینیجډ کیئر فارمیسی څه ته وایي؟ Managed care pharmacy involves the planning and management of medication and health maintenance organizations such as hospitals, nurses' homes, and extended health centers. Managed care pharmacy wala ba لکه د صوبې په سطح وایي بیا ده دی به اسپتالونو ته کم میډیسن ځي، څومره لاړل، کم میډیسن لاړل، په کم کوانټیټي کې لاړې، کم کمپنیز لاړل، څومره لاړل، دا ټول به دوی لیکي، لیست به برابروي، څومره یوز شو، څومره پاتې دي، ایکسپایر څومره دي، ایکسپایري پکې شارټ ایکسپایر څومره دي، دا ټول مینیج کیر فارمیسی والا به کوي. سو دس از مینیج کیر فارمیسی. نو دا بل برانچ. ریسرچ فارمیسی لالیا مونږ ویلي مو هغه ریسرچ فارمیسی والا لګیا دي، هر ټایم ریسرچز کوي، نوي فارمولیشنز روباس د دوایانو انډیکیشنز، د دوایانو کونټرا انډیکیشنز، د دوایانو غلط اثرات، ساید افیکټس، ایڈورس افیکټس، د دوایانو انټریکشنز، په دې باندې ټول لګیا دي ریسرچز کوي. څه دپاره ریسرچز کوي؟ چې دا دوایي استعمال د وجې یو مریض ته نقصان ونشي. دا څوک کوي؟ دا ټول ریسرچ فارمیسی والا کوي. سو ګوره ریسرچ فارماسسٹ ورک آن ډیولپینګ نیو ډرگز اینڈ پروفائلنگ دیئر ایکشنز. دا نوې دوایي موږ جوړه کړله او دا کیمیکل فارمولا په دې پرابلمس کې کار کوي او دسې کار کوي. میکانیزم آف ایکشنز به هم ایکسپلین کوي او دغې سره بیا ته د هغې نقصانات هم ایکسپلین کوي. سو ریسرچ افیکټیونیس، دې بیماری خلاف دا دوایي افیکټیو ده. ساید افیکټس، ایڈورس افیکټس، ټاکسیک افیکټس او بیا انټریکشنز. نو دا ټول په څه کې راځي؟ ریسرچ فارمیسی کې. سو روزانه نوي ریسرچز کېږي. دا یو ټیم ناست دی ریسرچ فارمیسی والا، هغوی لګیا دي کار کوي. بل دی specialization in pharmacy. Some pharmacists may specialize in a certain area of drug therapy with a master degree or other continued learning. This helps them to gain proficiency and recognition to practice in specialized field. They may include the din ilawat the pharmacy pa the branches ki to specialization college. For example, alaga tasikdi yara ji mun oncology pharmacy ke specialization oko oncology. So oncologist ba oncology pharmacist ba oncogenic या दस قسمه infections خلاف treatments پیژني او دوايانې به پیژني، نوي medicines به discover کوي د لپاره. right? So oncology. بل دی nuclear pharmacy، بل دی geriatric pharmacy. geriatric pharmacy مطلب ایج لګیا دی زیاتی کی. تاسو ته پته شته نن سبا دغه لګیا دی ریسرچ والا لګیا دی او ایجنګ سټاپ کوي چې لکه موږ به څنګه بوډاتوب سټاپ کو چې انسان عمر نه زیاتیږي، بوډا کیږي. سو دا جریاټریک فارمیسی والا لګیا دی، هغه جینز ډسکور کوي چې هغه جینز ډسکور کړم دي چې هغه موږ بوډاګان کوي او د هغې خلاف ډرګز جوړوي چې موږ بوډاګان نشو. رایټ. साइकोफार्मेकोथेरेपी کې الګ ته کې سپیشلایزیشن کولی شي د فارمیسی بی یا فارمیسی فارم डी نه پس پدې کې انټي سایکوټیک ډرګز کې کار کولی شي. د دې نه علاوه پرسنل فارمیسی ده، د دې نه علاوه نیوټریشنل سپورټ فارمیسی ده. رائټ. د دې نه علاوه پیډیاټریک فارمیسی ده، آئس فارمیسی ده، پیډیاټریک فارمیسی ده، په دې کې سپیشلایزیشن کولی شي. فارمیسی بینیفټ مینیجر او پویزن کنټرول فارمیسی، په دې ټولو کې ته بیا سپیشلایزیشن
کولی شي رائټ سو فارمیسي سټډي کولو نه پس موږ په دې فیلډز کې سپیشلایزیشن کولی شو. نو دا د فارمیسي یو څو نور برانچز چې تاسو سره ما ډسکس کړل یو څلور پنځه مالته ویلي او دلته مې یو شپږ نور ویلي نو الله دې وکړي چې د فارمیسي د برانچز هم تاسو ذهن ته پریوتی. ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به موږ چیپټر نمبر 2 سٹارټ کوو. چیپټر نمبر 2 د ډرګ باره کې دی نو